قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران شروع. مخکې آیات کې الله رب العزت د هر یو نفس کوم عمل کړی وي، یعنی څومره انسانان دي چې چا کوم عمل کړی وي، قیامت ورځ به الله تعالی پوره هغه عمل والا فایده او نقصان دي د ټول ظاهر شي او سزا او جزا ورته ورکړي. نو د عملونو باره کې بیان او د نن آیات کې الله رب العزت فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی اے پیغمبر دا خلق ته تاسو اعلان وکړو دې خبره والا چې یاره دا خلق سری دوی یاره په خپل باندې چې یاره مو دا الله تعالی سره مینا دي او الله تعالی کوم احکامات دي دا سره مینا دي او محبت مو دي. نو دا خبره توګه چې یاره تاسو الله تعالی سره محبت دا علامات او دا نشانه چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکړو. دا کوم پیغمبر آخر زمان دی، بل پیغمبر دی نه پس نه راځي، آخري نبی دی او همدارنګه د نبوت سلسله چې کومه دا په دې باندې ختمه به دې تابعداري وکړو. نو تاسو به دا خبره سره لازمي شو چې الله تعالی تاسو سره محبت کوو. دا ځکه چې یهودو ویلو چې د آخري پیغمبر راځي او دا به د مو په نسب کې یا د مو په قوم کې وي، او نصراو ویل چې نه دا په نصراو کې وي او دا به راځي مو دې سره امداد وکړو ورسره. نو الله رب العزت فرمایي وی که تاسو دا خبره ته او بل څه دوی ویل چې مو دا کوم الله تعالی دی نعوذ بالله مو د دې زمان او بچیو یا د دې محبین یو نمو دا عذاب او سزا او قیامت رج نه راکړي، بس صرف یڅور جب سزا مو تراکي ادم کوم مسخي عبادت کړی دی، بس باقي مو د پره نورې سب نشته دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي وی پیغمبر د خلکو ته یې کچې دا خبره کوي چې مو الله تعالی سره محبت دی د تا تابعداري وکړي، بس دا صحیح به خلک وي په خپل خبره او وعده کې به دې رښتون کړي. قل ان کنتم تحبون الله، قل تو یا اے پیغمبر دو خلقتا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کچره تاسو محبت کول غواړئ د الله تعالی سره نو فاتبعوني د ما تابعداري وکړو، د ما سنتو تابعداري وکړو. يحببكم الله، الله تعالی به محبت وکړي د تاسو سره. ويغفر لكم ذنوبكم، او ختم بکی تاسو نا مغفرت بکی تاسو یعنی بخنه بکی تاسو د پاره ذنوبکم دا گناہوں د تاسو والا. بل ځکه الله تعالی فرمایي چې کفر عنکم سیئاتکم، تاسو نا بوري شي دا گناہوں د تاسو والا. مطلب داسې به ختم کی لگا څنګه خزان کې وای نه پانی راته لګي چې وای د معمولی باندې عوام ملاوي یا معمولی باندې زور ورکي نو جټکا ورکي ټوله پانی ته لګي همدارنګه تاسو ګناونه رو ختم شي. چورا ګناونه کړی الله ودا ټول تاسو نه ختم کی. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، بخنه بوکي تاسو د ګناونه د تاسو ولا. والله غفور رحیم، او دا تعالی بخون کې او رحم کون کې دی. ګور الله تعالی یو صفات دا هم دې چې رحمان دی. رحمان مطلب دا چې دنیا کې نعمتونه ټول ته فراخ دي، ټول ته عام دي، کلاو دي. کافر مشرک بدعتي او درنګي مؤمن موحد ټول ته ملويږي. خدا ذکر کوي چې والله غفور رحیم، دا تعالی بخون کې دی او رحم کون کې دی. خو رحم د دې خو دې ګور مطلب دا شو قیامت زیو دا تعالی کوم رحم دې دا او خلق ترسيږي
سچام دنیا کې اطیع الله او اطیع الرسول دې تبیداری کړی وي دا تعالی او د پیغمبر تبیداری کړی وي نو او خلق باندې دا تعالی هو سی رحم وي مطلب دی د جهنم عذاب په امان کې وي او درنګي د حوض کوثر او په تمنويږي جنت الفردوس یا درنګي خلق زکم د جنت نه او خپل عمل مطابق جنتونه ودوي تمنويږي او رحیم د دې خو رحم دی صداو کافر او تاب د الله تعالی طرفنا ایڅ معاملہ د رحم بنوي دوی سره وسحدي کې خدایا خبره یا صدا زره برابر هم چا سره کمه او زیته بنکی جگہ قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لیس بظلام للعبید دال تعالی نه په خپل بندگان باندې زره برابر ظلم کوونکې ایچ سلام ظلم نه کوي کافر یو عمل به چکم څنګه عمل وی هغه عمل مطابق د سزا ملويږي چې دوی دنیا کې کفر کړو د الله تعالی د پیغمبر او ترنګي د دینی احکامات د الله تعالی کتابونه منکر وو نو دوی دا ذکر د دنیا نه کافر لړو دوی به همیشه د پر جهنم کې وي نو دوی سره هم حساب کې یو دوی به جهنم ته سیده کېږي هم مومنان خلق کنا او جنت الفردوس کې الله تعالی داخلي والله غفور الرحیم دا درا بہن کے دے اور رحم کون کے دے